ورکه د کور کلی یاري شه د زنې سر مې دیوال کندې کندې کنه. السلام علیکم محترم اوریدونکو او کتونکو. غږ تاسو اورئ د سونو پښتونخوا سونه اف ام 89.4 او 96. زه یم ستاسو کوربه شاهروم امان. پروګرام دی جی سونو سینماسکوپ او سونو سینماسکوپ کې زموږ پروډوسر دی علیشان کاکا خیل. محترم اوریدونکو او کتونکو مې ځکه ووایي چې زموږ پروګرام اوریدو سره سره تاسو لایو په فیسبوک باندې کته هم شئ زموږ د سونو پښتونخوا پیج نه او دې سره سره تاسو اوریدې هم شئ. څنګه چې زموږ غږ تاسو ته در رسئ سونو اف ام 89.4 او 96. دغه رنګ له ستاسو غږ به موږ ته رارسي په 091 52 143 باندې. دغه لارې چارې دي چې موږ تاسو تړلي ساتي یو بل سره. خجی محترم اوریدونکو او کتونکو پروګرام سونو سینماسکوپ کې ویسو همیشه موږ د پښتون کلچر، د پښتون ثقافت، د پښتنو فنکارانو، د پښتنو سندرغاړو، د دې ټولو خلکو خبرې اترې کوو د هغوی د ژوند فن سره. نن هم په دغه سلسله کې داسې یو ملګری، داسې یو سندرغاړی موږ راغوښتی دی او راغستی هم دی. په ټلیفون باندې کوشش به کوو. زموږ اراده دا وه چې هغوی راشي، خو وایي چې په یو حال کې وي پوهه شه چې خدای دی او که نه چېرې انسان وي کله څنګه نو د الله تعالی او د انسان اختیارات او کارونه دغه ځای پته لګي. علي رضی الله تعالی عنه وایي که نه چې یاره ما علي رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړه چې یاره ستا یقین د الله په ذات څنګه محکم کېږي. نو ورته وفرمایل چې یاره کله زه د یو کار اراده وکړم او هغه رنګ له ونه شي نو زه پوه شم چې یاره بره یو قادر القدرت ذات ناست دی چې د هر څه د هغه په اختیار کې دي او دنیا هغه رنګ کې هغه ډنګ کې چلیږي څنګه چې هغه غواړي. خجې محترم اوریدونکو او کتونکو دغه خبرې اترې به خپل مېلمه سره کوو. خو زه در یاده کړم تاسو ته چې فنکاران عام د زموږ د ولس دپاره، زموږ د خلکو دپاره ډېر نازولي وي، خو د دوی شاته ژوند هغه رنګ له وي څنګه چې په شیشه ښکاري، د دوی چې څنګه ګیټ اپ، څنګه میک اپ، څنګه سڼه سترګه، څنګه سینګار، بلکې موږ به دا ووایو فنکاران چې وي دا ټرینډ سیټرز وي. لکه موږ به د ګاونډي ملک د یو هیرو چې هغه سټایل په ویښتو کې کټ کړی نو دلته به لا ظلمو، یا موږ د خپلو اداکارانو یو وخت کې وحید مراد چې زموږ د فلم انډسټرۍ چاکلیټي هیرو او د دې نه علاوه نور داسې بلا خلک، بدر منیر به والو زموږ د پښتو فلم انډسټرۍ، یا د دې سره سره زموږ د پښتو ډرامې ډېر لوی نوم چې سلیم باندې ټوله دنیا پیژني، سید سردار باچا صاحب الله دې روغ جوړ لري، حیات دي د خیر الحمدلله. نو دا ټول هغه شخصیات دي چې د دوی کردار ته، د دوی لهجې ته، د دوی لباس ته، د دوی فن ته، د دوی خبرو اترو ته، د دوی کړو وړو ته خلکو کتلي دي او هغه سټایلونه، هغه اندازونه یې خپل کړي دي د خپل ژوند د لارې سمولو دپاره، د خپل ژوند د مخکې بوتلو دپاره، د ښایستونو دپاره. نن به هم کوشش کوو چې دغه یو فنکار سره خبرې اترې وکړو، د هغه د ژوند د سفر حوالې سره خبرې اترې وکړو او هغوی سره په دې باندې خبرې وکړو چې یاره د هغوی د ژوند کوم سفر روان دی، څه مشکلات دي پکې، څه اسانتیا دي پکې، څنګه رالل دی فن ته، دی فیلډ ته. بیا بعضې وخت خو موږ ته دا ښکاري چې یاره په رڼا کې موږ دغه خلک وینو، د کیمرې او د لایټونو په پړکاري کې وینو، نو موږ ته دغه ډېر د چکاچوند دنیا ښکاري چې یاره دا خو ډېره ښایسته دنیا ده او ټولې مزې خو دغه خلکو وکړي. خو د دغې په شا موږ تېر پروګرامونو کې رابطه کړې وه د پښتو ډرامې ډېر لوی نوم چې دی هغوی سره هم رابطه کړې وه. نو هغوی وایي چې یاره زه صرف د دې وجې نوشابې بیبي سره د دې وجې زه لا نړم بل ښار ته، لاهور ته یا کراچۍ ته، چې هلته به د دې په نیز ما روپۍ هم ډېرې ګټلې وي، ما ته به سهولتونه هم ډېر میلاو، کار به هم ډېر میلاو شوی، خو صرف په دې وجه لا نړم چې دلته زموږ ماشومان دي، د هغوی د سبق خبره ده، د هغوی د ژوند خبره ده، د هغوی د ذمهوارو خبره ده. نو په حیثیت د یو فنکار خو یو ځان له یو اړخ دی زموږ دپاره، خو دغه ښځه ورسره یو مور هم ده، یو کورودانې هم ده، یو انګور هم وي، یو خواښې هم وي، دغه شان سړي چې وي نو هغه ټول هم په مختلفو رشتو کې، په مختلفو رنګونو کې، مختلفو حوالو سره تړلی شوي وي چې د خلکو سره توقعات وابسته وي، د هغوی د ژوند خبرې وي. نو زمونږ چې ډېر محترم کوم میلمه دی نګار ملنګ، نو کوشش به کوو چې هغه ځان سره په ټلیفون باندې والو. ډېر تکړه سندرغاړی او ډېر ښه سندرغاړی دی، نن سبا یې بلا ډېر کلامونه مشهور شوي دي، نو هغه به تم واورو. کوشش به کوو چې هغه که څه ناڅه راته زمزمه کړو
او ستاسو به خوښ وي. خو فلحال زما په خیال موږ به دا کوشش وکړو چې تاسو سره به هم یو څو ټلیفون کالز که ستاسو راځي 0915254 باندې به هغه واخلو چې یاره ستاسو د خوښې سندرغاړی څوک دی، ستاسو آیډیل شخصیت څوک دی، ستاسو فنکار. بل ماته یو مزیداره واقعه را یاده شوه چې زمونږ یو ډېر کلیوال ساده واده غونته کې سړی او ماما ورته ټول وایي طارق جمال صاحب چې ډېر مشهور اداکار دی د پښتو ډرامې او ډېر ستر فنکار دی او په روخاني باندې بیا ټول خلک پیژني. نو السلام علیکم جی. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتہ. تا ډېر علي شاه کا خیل تا دور سلامونه لکه دریاب کې او بکا سي اسمان کې حکم د فرشته کا سي ډېر سلامونه. وعلیکم سلام. څوک خبرې کوي را سره؟ ټالی لکینا حضرت مولانا امل نذیر صاحب جی. حضرت مولانا امل نذیر صاحب ته ستړي مشي وایو جی. خدای د ماسا انګریزي کې آی کاکاخیل سے آتا ہے تو آتا ہے جی جی جی. The good manner is very good. अच्छा अखलाक बहुत अच्छा है. محور مرکزی سنٹر में इंशाल्लाह अलीशाला बरीवली 100%. बिल्कुल अच्छा اخلاق बहुत अच्छा है. دا راته وایي که نه مولوي صاحب دا خو زه ډېر خوشحاله په دې شوم چې ما تاسو عمره بس صحیح ده. زه ته خبره تېره تاسو عمرونه وکام دي چې مو 50-51 سال ته رسېدله ده. جی جی. نو بدر منیر نبا و د سکون یاد کا الله دی او باقي اخیری کی تبلیغ او ته نصیب سو چالور میاشتې غلا. جی جی بالکل. بدر بخت مو سکون دا 30 کلندر وو. بالکل دا ټول مذهب طرف ته او تبلیغ طرف ته تلیو. طرف ته مخکې سکون دا گمراهی کولې بیا اخیری سکون دا الله او آخرت خبر نصیحت خوش قسمت کوم خلق دي سوال گمراهی کوي سکون بیا الله پوک دیداري ورکړي دا خوش قسمت ہے. بد قسمت انسان دا مسجد تلاوت ذکر فکر خدای مخلوق خدمت کوي اخیری بیا سکون بل لین تلور جی. دا ډېر قسمت ہے. بدربخو کمثال کوم دا منیرو کدا نورو دا زرڅونګي د ستوره موسیقار دي دا جی. ټول کوم خوش قسمت خلکو زرڅونګ او جملای دا کوم دا خلک تفصیل کوم فوتا پیو کول عمر کې نو دوه کردار دی ملتي پارا ته کوم ډیره کړیا انداسې کوم نور جهان شو کله 71-73 کې او د مو مقابله و درې جنگوله شوی دا نور جهان راو ته شاعري پیش کوله خلکو چې جذبه ایمانی قوت به پیدا کولو حالانکه دوه ایرانی و ایرانی لکه نه راغلی و جی. و د قوم د ملک پر ډېر خدمت کړو لکه تاسو خدمت کردار ادا کوو تاسو نور جهان خدمت ادا کړیا ماشاءالله خو موضوع مروړی دا مرګرا اور باندې روالو او ټیم د ډېر کوم د پدینا خلک ټیم ډېر کار دا ټول نیبا دلتا ټیم دا او مو طرف نه ډېر سوته یالي ساته وای ته انفرادي کلا کال کوي ډېر مننه د واخر کول یو جهان باندې ډېر مهرباني مولانا صاحب حضرت مولانا امل نذیر صاحب ډېر مننه کوم چې تاسو دا زموږ سره مولوي صاحب وګورئ دا د سونو اف ام خایستونه دي مزیداري دي چې زموږ پروګرام د موسیقۍ پروګرام دی د فن پروګرام دی د ډرامې د فلم خبرې دي پکې خو په دې کې موږ سره مولانا امل نذیر صاحب راغی نو د غیر زیاته مننه کو او شکریا ادا کوو چې مولانا صاحب راغی که تاسو راځئ هم ضرور راشئ خو ټلیفون چې دی تاسو به لږ ساعت پس زموږ پروډوسر صاحب اخلي په لاین باندې تاسو خجی من خبره کوله د طارق جمال ماما خبره مې کوله چې کوم زمونږ ډېر ستر فنکار دی زمونږ یو مشر سره زمونږ یو ساده واده کلیوالو نو هغوی وي په خیبر بازار داسې راتلو او وی طارق جمال صاحب چې دی مخامخ را روانو نو ظاهري خبره ده دا خو زمونږ هیروز دي په مونږ ډېر ګران دي مونږ په شیشو لیدلی وي دغه شان ملاقات نه وي شوی وی هغه داسې منډه کړه تر غاړې شو سره کلک یې ونیسو وی داسې کې چې شکر دی چې دی خو مې ولیدو نو هغه هم مې داسې مسکی شو زه هم مسکی شوم هغه کله کله اوس هم یادوي نو بعضې خلکو ته دا مینه نصیب کړي وي الله تعالی چې د هغوی د فن د برکته د هغوی د کردارونو د هغوی د خوارۍ د برکته خو دغه حوالې سره بیا خبره کوو چې یاره څنګه چې دغه خبره وکړه مولانا حضرت مولانا امل نذیر صاحب موږ ته ټلیفون کړی چې یاره ښه اخلاق چې دي نو دا ډېر لوی دولت دی نو دغه سره موږ ته څه ښیي دا کردارونه د خپل کړوړو په ذریعه دی موږ ته د ژوند دغه لارې سموي چې یاره ښه څه دي یو بد کردار وي ماینس کردار وي منفي رویه وي
نو هغه به په معاشره کې د هغې اخر انجام سوي د الله تعالی د طرفه چې کم رحمت دی، کم کرم دی، کم مهرباني د هغه د چا ملګري وي، د شیطان لاره کومه ده او د رحمان لاره کومه ده. په دغه کردارونو باندې، په دغه لارو چارو باندې، په دغه څیزونو باندې هغه موږ ته واضح کیږي. او دا یاد ساتئ چې د نفسیاتو ماهرین وایي، د تعلیم پوهان وایي چې انسان د پاره د زده کړې د ټولو نه ښه لار چې ده، د ټولو نه بهترینه لار چې ده، نو هغه سټوري ده. د سټورۍ په شکل کې، د کیسې د کهانۍ په شکل کې څه کیږي، منګه ته چې څه واورول شي هغه ذهن منګه د دې وجې که منګه د نصاب کتابونو ګورو یا خپل د ماشوموالي کتابونه مونږ یاد کړو، هغې کې څه وي، هغې کې مونږ ته په سټوریز کې هغه ټول نصیحتونه، هغه کردارونه، هغه ښه او بد تمیز راکړی شوي وي، په هغې باندې مونږ ته دا څیزونه واضح وي. ولې وي چې سټوري داسې یو شی وي چې د کیسې په شکل کې کومه خبره مونږ ته راورسولی شي، هغه د بنده نه نه هېرېږي. نو په دې وجه باندې دغه فلم، ډراما یا دا کردارونه، افسانې، ناولې، ډرامې، دا ټول دې سره تړلي وي چې زمونږ ډیر محترم ملما نگار ملنګ زمونږ سره په ټلیفون باندې موجود دی. ورور السلام علیکم، ستړی مشي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زما خوږ وروره، تاسو څنګه یې؟ ښه یې؟ طبیعت هم ښه دی؟ بالکل، ستاسو دعاګانې دي. وایي په موده پس راغلی، حجره د میلمنو ډکه ده، تنور لمبه کم که سینګار وکم که څه وکمه. نو موږ نه پوهېږو چې څه وکړو څه ونه کړو. ډېره مننه دی کوو، خوشحال آباد راته اوس ورور مې تاسو سره زما په خیال چې میلمانه هم ناست وو او د هغوی نه هم راجدا کړې، د هغې بخښنه غواړم. نه هېڅ خبره هم نشته. او هغه ټول دوستانو ته ما وویل چې زما ډېر ښکلی ورور. جی اواز تاسو ملګرتیا ونه کړه زموږ نگار رور، आवाज دی غیب شو. زما په خیال چې د ټلیفون لاین کې دی شي څه ایشو وي. مونږ کوشش کوو چې نگار ملنګ سره بیا رابطه وکړو. نگار ملنګ د نوي دور ډېر تکړه او زلمی سندرغاړی دی. بل ورځ ناستو مو سره ګپ شپ ولګېد، نو تقریبا 20 کاله مخکې چې مونږ بتلو، نو ماشاءالله د شکل صورت نه، د کت کاټای نه خو بیخي داسې ځوان ځوان لګي. جی سلامونه یو ځل بیا ورور مې. علیکم السلام. وعلیکم السلام. ښه، ډېره بخښنه غواړم، هغه د نیټورک د لاین کټ شو، زما په خیال صحیح شو و نیټورک کې. او جی او د نیټورک ایشو جی. ما د خپل اوریدونکو او کتونکو ته یو خبره وکړم. بل ورځ نگار ملنګ رور سره ناستم، نو ما هغه په خبرو کې یو خبره وکړه چې یاره 20 کاله مخکې چې مونږ بتلو، نو ما د کت کاټای نه خو داسې سمارټ ماشاءالله وړوکې لګي. موسیقۍ سره هم څومره وخت شو؟ یاره رور موسیقۍ سره تقریبا زما 21-22 سال برابرېږي. ښه جی. او خو چې کله زه مارکیټ ته راغلم، نو په مارکیټ کې زما دومره ټایم نه کېږي، تقریبا دغه 8-9-10 سال به کېږي. او دا باقي چې کوم 12-13 سال دي، نو دا به مونږ په دې کلو کې ګرځېدو، رباب او منګې به ورا سره. او بس هغې کې به چې کوم دی مونږ د دې خپل فن مظاهرې کولې، حجره په حجره، یعنې کلي په کلي په ودونو کې یا همداسې. نو دومره وخت شو. کم کلام و داسې کم سندره وه، کم غزل و چې د هغې نه دا سفر د شهرت شروع شو؟ ښه جي، دا خو ډېر ښکلې سوال وکړو، ډېر ښکلې پوښتنه م وکړه. نو پهله چې کوم دی زما د یو البم یو غزل و چې ستړي ستومانه چې د کاره راځم، لږ یې درته زمزمه کوم. ضرور ډېر خوند به وکړي. نو هغه داسې و چې ستړي ستومانه چې د کاره راځم، ستړي ستومانه چې د کاره راځم، تا یادومه چې په لاره راځم، تا یادومه چې په لاره راځم. نو د دې غزل نه چې کوم دی الله پاک زما سیسټم روان کو، هغه شهرت الله راک. د دې نه بعد چې کوم دی بیا زما بل مشهور سونګ چې د خنجر
باڼو سره بس بسکه کې دا خو ډیر زیات هټو او بلا خلکو په بلا سودونه مینی کړی دي او بلا ځانونه په ستړي کړی دي په ګډاګانو کې په ودونو کې نو خنجر باڼو پسې چې کوم دی بیا مکه و نفرت توبه جی جی ذکر محبت توبه د سید لطیف صاحب شاعری و خجی خان هغه نه چې کوم دی بیا د غنی خان یو کلام ما ریکارډ کو نه بټول عمر دنیاوی جی نه بټول عمر ځواني نه بټول عمر ځواني غنی نو دا الله پاک هټ کو بیا دا سی بس هغه سلسله الله پاک جاری وساتله دا سی نورې سندرې نورې ټپې دا سی نو بیا د دین زما پہچان شو او د دین ز خپل مینوالو او ټولو دوستانو ټول پښتونخوا او پیجندم نگار ملنګ رور دارا ته وایي چې کله یو 14 کال هم ډیر غټ ټایم دی ستاسو تقریبا 23 کال ډیر لوی موده ده په دې کې وړو کې پیدا شي او لوی ځوان زلمه پوخ سړی ته جوړ شي تکړه شي 14 کاله تاسو په یو فیس کې تیر کړی دی او دا 10 کاله بیا د شهرت چې سلسله د خلکو رویو کوم څه بدلون محسوس کړو چې یاره اول څنګه بیا وخت سره خو بعضې خلک بدلیږي کنده هوا رخ سره چلیږي په دغه عالم څه بدلون محسوس کړی د خلکو رویو کې خبرو کې رابطو کې ډیر جی ډیر زیات خو الحمدلله زمونږ پښتانه واحد داسې یو قوم دی جی چې دی ته مینه درکې نو دی بیا هغه د مینې هغه انتها کوي که نه جی دا خو ده نو الحمدلله نه په هغه وخت کې نه په دې وخت کې څومره چې زما مینوال دي زما پښتانه وروڼه دي زما نو تر نن تاریخه پورې ډېرې مینې او ډېر خلوصونه او ډېر د ټولو پښتنو زه ډېره زیاته مننه کوم او هغه کوم د 14 کالو وخت چې کوم نو هغه داسې وخت و چې هغه به اوس چې کوم دی ته ما پېژنې هغه زه د کلي د وطن په بیس خبره کوم زه دا ده که نه بلکل پوه اوس پرس کا کیسهخانې نه کباړي بازار ته راشو کباړي بازار نه چې کوم دی ګنټګر ته لاړ شو ګنټګر نه چې کوم دی خیبر بازار له لاړ شي داسې کلي وو که نه کلي لن نو هغه به موږ په دې کلو کې ګرځېدو دغه رباب او منګې به راسره وو خو الحمدلله د هغه وخت نه تر د دې وخته پورې چې کوم دی زه ډېره مننه کوم د دې پښتنو وروڼو چې د هغه وخت نه تر د دې وخت پورې ما ته ډېره زیاته مینه راکړې ده ډېره زیاته مینه صابر صاحب وایي که نه وایي ستوري د سختو نه تېرېږي چې سحر ته رسي نو زویمه دغه 14 کاله داسې اوس تاسو په ژوند کې زه ګڼم دا چې یاره د الله تعالی تاسو دې مقام ته جوړولی او بالکل تیارولی یې هغه یو سخت فیض نه یا د داسې حالاتو نه چې د ولس په رګ باندې بنده پوه شي د ولس په خوښه پوه شي د ولس په مزاج د خپل پښتون قام په طبیعت باندې پوه شي همداسې ده سر همداسې ده بالکل همداسې خبره چې کوم دی ستاسو بالکل ټیک ده دا راته ووایي په موسیقۍ کې خپل هم څه خوښي څوک په شوق اوري د چا کلام ستاسو خوښي د چا اواز هم خوښ دی څه اورېدل هم خوښي څه ویل هم خوښي اصل کې سرجي زما هر هغه سندرغاړي رور کغه فیمیل وی خور وی او کروري جی خو چې دی د شاعرۍ د لیک انتخاب ښه کوي جی هغه زما محترم هم دی هغه زما استاد هم دی هغه زه اورم هم په شوق بس لیک ښه پکار دی شاعري ښه پکار ده او بس نور به زه څه ووایم داسې ډېر ملګري سندرغاړي به زما اواز اوري زما غږ به اوري نو بې مناسبه به وي چې زه یو کس زما هر هغه کس وخت دی چې بس د اواز کې سوریله وي دی پوی وي او دی د ښه لیک انتخاب کوي لکه داسې ډېر به درته زه وښیم داسې خیال صاحب به درته وښیم هارون باچا به درته وښیم سردار علي ټکر صاحب به درته وښیم او پیاز خان خیشکي به ټول چې څومره دي داسې زمونږ د دوستان ملګري چې مونږ سره په مارکیټ کې دي نو ښه شعر ویلو والا مې ډېر زیات خوښ دی او خپل هم کوشش مې دا وي هڅه مې دا وي چې د ښه شعر کوشش وکړم او ښه شعر ووایم تاسو د پروګرام د اورېدو خبره وکړه دې وخت کې 310 خلک زمونږ پروګرام اورېدو سره ګوري هم
ستاسو پروګرام ستاسو غږ ستاسو تصویر سره هغه ته رسی دا خو ډیره زیاته خبره ده د دې مطلب دا دی چې ستاسو ښه کلام او ښه شاعري خوښه خپل شاعري کوي کنه بعضې سندرغاړي داسې شته چې خپل لیکوال هم دي نه سوري داسې خو نشم کولی شاعري ډیر ګران کار دی او دغه زما وس کار نه دی زه خو یو ډیر کمزور انسان یم خو خوښه مې ډیره وي چې وی وایم په ښه کمپوز ویم او په ښه میوزیک په ښه دغه خو شاعري نشم کولی خپله نشم د شاعرۍ انتخاب خپله کوئ ځان له که نه څوک داسې ملګري مددګار شته چې هغوی وایي چې یاره دا کلام ډېر ښه دی تجربه یې کوي نو سر انتخاب خو ټول عمر ما خپل کړی دی ښه ښه خو بیا چې کوم دی ما سره کوم ملګري دي هغوی سره چې کوم دی داسې ماسټر صاحب علي حیدر شو هغه ته دی الله ډېر زندګي ورکړي داسې نور زما ملګري دي د چا نوم به خلم ډېر زیات ملګري دي نو دوی سره زه بیا کینم دوی سره زه ډسکس کوم چېرې دا شاعري تاسو هم خیر دی زما خو خپله خوښه ده خو تاسو هم لږ وګورئ لږ رایې پې ما ته راکړئ چې زه دا ووایم که نه وایم نو ټول مرګري بل زما چې کوم میوزیشن دی دلته کې دفتر کې ما سره دي 10-12 مرګري دي خواږه هنرمندان دي څوک رباب غږوي څوک طبلا څوک هارمونیم هغوی سره هم ډسکس وکړم نو هغه خوښه زما وي سلیکشن زما وي خو مشوره صلاح د ټولو نه پې اخلم ټولو نه پې والی او جی نو چې په صلاح مشوره یو کار وشي نو هغه څیز بیا رنګ راوړي کمپوزیشن هم د خپل کلامونه چې کوم کمپوز کوي طرزونه ورته خپله جوړ کوي که نه د ماسټر صاحب نوم تاسو واخیست نور بلا ګڼ شمېر ملګري دي د هغوی نه نه جی کمپوزینګ هم زه په خپله نشم کولی زه د دې موسیقۍ تاسو ته پته را زه د یو شوق نه راغلی یم نو داسې ډېره تجربه مې هم نشته چې په موسیقي وکړم یا کمپوز وکړم نو ماسټر صاحب دی الله لري هغه راته وکړي رحمان ګل استاد دی هغې راته وکړي یا داسې ډېر داسې ما زاړه کمپوزونه ویلي دي چې ما ته پته نه لګي چې دا چا کمپوز کړي دي اوس که په یو کمپوز باندې زه خپل نوم ایږدم نو زه به بیا غلطېږم بیا به ښه نه کوم او داسې ډېر زاړه کمپوزونه ما ویلي دي چې د هغې اوس ما ته والله پته نه لګي چې دا کمپوزونه چا ویلي دي د موسیقۍ په بابت کې بهر ملکونو ته مو سفر کړی دی تللی یې ګرځېدلي یې د خپل علاقې نه بهر د وطن نه بهر تللی یې الحمدلله چېرته ګرځېدلي یې او دوبۍ ته تللی یم جی او قطر ته تللی یم ښه جي او به دې دوه ملکونو ته چې کوم دی د هغه ځای وګړو ته هم چې ته رباب غږولی دی چې هغوی له ډېر خوند ورکړی وي ناشنا ورته لګېدلی وي د پښتنو سرونو باندې چې ته د عربو عربیان تاو کړي ډېر زیات جي ورته داسې مونږ په دې شارجه کې یو بیچ کې ناست وو ښه جي ښه نو مونږ داسې رباب ځان سره وړی او یو طبله نو ناستو داسې مونږ خپلو کې 2-3-4-5 ملګري ناستو نو په دې کې چې کوم دی د عربک زبان والا داسې څه فیمیل او څه میل داسې کسان رالل نو هغوی ته خدای ډېر یو نایاب ښکارېده جی چې داسې دا څه څیز دی مونږ ته نو مونږ د هغوی په زبان نه پوهېدو چې یاره اوس مونږ ته عربي نه راځي تاسو په مونږ نه پوهېږئ مونږ په تاسو نه پوهېږو خو ویې اخیسته ښه جي په دې کې مونږ سره د ګاډي یو ډرایور و چا چې مونږ انوایټ کړي وو هغه په عربۍ پوهېده نو هغه ته و چې دا څه څیز دی دا خو یو لرګی دی او دا دومره خوږ اواز کوي او دې کې بیا چې کوم دی تاسو نو ډېر زیات په هغه وخت باندې چې کوم دی هغه عربیان ورته ګډ شو تو راتو شو ورته زموږ ډېره شکریا ادا کړه او ډېر زیات خوشحاله شو بیا وی که دلته کې تاسو ته څه پرابلم وي څه دغې یعنې مونږ ته انرجیانې راوغوښتې جوسونه یې راته راوغوښتل خپلې مینې اظهار یې وکړو د مینې اظهار یې وکړو جي بالکل بس دا ګورئ دا د فن خواږه دي د وایي که نه د فن سرحد نه وي د فن ژبه نه وي د فن قید نه وي پوله پټۍ نه وي د دې سرحدونو سره واسطه نشته بس چې کم ځای انسان دی کم ځای سور دی نو دا په هغه خوږ لګي نګار ملنګ صاحب اخیری پوښتنو ته راځم تاسو ته میلمانه ناست دي وخت بس تاسو ډېر نه اخلمه دا راته ووایي چې موجوده دور کې د پښتو موسیقۍ چې کم پړاو او سلسلې روانې دي نه تاسو په خپله مطمئن یې په حیثیت د یو سندرغاړي په حیثیت د یو پبلک فګر
ګوره رور تاسو خو ما پیله مو ویل کنه چې زمونږ هر مرګري ته هغه فیمیل سندرغاړي دا هغه میل سندرغاړي دي هغه مشهور دي هغه نامشهور دي خو په کار داسې دا چې خلک انتخابو کې د شاعري په دې کې چې کوم دي زمونږ د پښتنو میسیجونه دي په دې کې مونږ غوي ته نارې وکړو په دې کې مونږ غوي ته نصیحت کوو او بهرحال داسې مرګري یا داسې شاعران مرګري دي خو کېږي نه زمانه یا داسې سندرغاړي مرګري که زما غږ اوري نو مانه دې بالکل نه خبر کېږي او داسې انتخاب کوي چې هغه د اوریدونی د فیملیس نو بس دغه مې نه خوښېږي او زه به خواست کوم دې مرګرو ته چې کم از کم د ښه شاعرۍ د ښه لیک انتخاب وکړي نو بس ډېره مننه به وي زما خپل دا خواهش دی د دې ټولو مرګرو نه څومره چې زما غږ اوري او کوم سندرغاړي مرګري دي زما یا نور دی بس ښه شاعري کار ده ولې چې په ښه شاعرۍ باندې چې کوم دی دا موږ ته یو نصیحت دی بالکل داسې ده که نه نو بس دغه مې خوښ وي زمونږ د اوریدونکو دپاره او زمونږ د کتونکو دپاره څه سود څه مینه څه زمزمه د خپل طرف نه چې څه راته پیرزو کړو ښه زه د غني خان خنجر خو به زما مینوالو چې کوم دی ډېره زیاته اورېدلي وي بالکل جی خو د غني خان یو کلام ما ویلی او تاسو به اورېدلی مي نو هغه ستاسو دپاره لاول خو ستاسو د چینل چې څومره مینوال دي ستاسو د چینل چې کوم ټیم ورک دی د هغې ټولو چې کوم دی زه ډېره زیاته مننه کوم چې یو خو ما ته انتظار هم ډېر زیات وکړو ډېره مننه ستاسو کوم چې وخت لایف چې کوم دی دا سکیوز کوم چې نن زما چینل ته د درتو او د درتګ اراده وه خو بالکل داسې دلته کې چې کوم دی ما سره هغه پښتنو خبره وي د میلمه حق ډېري نو ستاسو هم وروره د چینل ستاسو د ټیم ورک ډېره شکریه ده ډېره مننه الله مو قدرمند کړي ما ټیم در نه کړی شو تاسو ته زه در نه رلم ګینې زه به بیا راځم او نیکسټ انشاءالله زما به کوشش دا وي چې زه به درځم او په دې سره چې کوم دی د غني خان دغه یو څو لفظونه شاعري ضرور نه به ټول عمر دنیا وي نه به ټول عمر ځواني نه به ټول عمر دنیا وي نه به ټول عمر ځواني غني 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 نه به ټول عمر دنیا وي نه به ټول عمر ځواني د سورزو زندگی دا د سورزو زندگی و جام راوا چوا ساقی جام راوا چوا ساقی غنی 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 نه به ټول عمر دنیا وي نه به ټول عمر ځواني دعوا د کړي د خدای دعوا د کړي د خدای و چې بخي بملی ونی چې بخي بملی ونی غني 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 یا غني 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 ډېر ښه ډېره زیاته مننه ډېره شکریه ډېر وایي ښکلیه د کار ملنګه ای زما نګار ملنګه الله دې آباد روغ جوړ او سلامت لره رور مې د وخت راکولو د ټلیفون باندې بیا وایم دغه احساس را سره ډېر شدت سره دی چې میلمانه به درته ناست دي د پښتو په ملک کې دا ډېره ګرانه وي چې بنده ته میلمه ناست وي او بنده ته اړخ ته شي پاسې دي نو په دې پوهیږو خو به هر حال د دې ټولو خپل ستاسو میلمنو ته هم ډېر معذرت کوو او د هغوی هم شکریه ادا کوو چې تاسو یې پرېښودئ وخت یې راکړو نو ستاسو د ټلیفون باندې د وخت راکولو انشاءالله ژوند وي دعا کوه دعا به غواړم که ژوند باقي وي بیا به وشي د ننونه انشاءالله ژوند دي بیا به ملاقاتونه کوو خامخا به کېږي ډېره مننه جي ډېره مننه خوشحاله آباد راته اوسئ
خجی محترم اوریدونکو وخت د انسان په اختیار کې نه یو دی داسې منډې وهي نو زمونږ د پروګرام چې کوم وخت دی چې کوم زمونږ د پروګرام سلسله ده نگار مله مونږ او تاسو واورېد ډېره زیاته مننه یې کوو خوشحاله آباد دې راته اوسي او دا د خنجر باڼو سره به څه کې دا سندره خو څه ووایم چې داسې څوک پښتون وي چې هغه نه وي اورېدلي ټولو پښتنو دا اورېدلي ده د بلاو پښتنو په ټیک ټاک چې کوم زلمي ډېر اکټیو دي او پیغلې اکټیو دي هغوی به ورسره بلا ویډیوګانې جوړې کړي وي بعضې اوازونه داسې وي چې هغه الله تعالی او بعضې لفظونه خصوصا د الله تعالی امر ورته وشي چې خواره شي یو غیزي په دنیا کې په خپل ولس کې په خپل قام کې په خپلو خلکو کې هغه ځای جوړوي د خپلو خلکو دپاره هغه سلسله روانه وي زمونږ دغه کوشش وي چې یاره دغه خلک دغه ملګري دغه چې کوم فنکاران دي د هغوی نه تاسو خبر کو دا اوس زما خو دا خبره ډېره خوښه شوه چې یاره په بیچ باندې ناست وو په دوبۍ کې او رباب او بیا هلته کې د هغه ځای مقامي خلکو ګوره فن څومره قیمتي شی دی چې ژبه نه ورځي د یو بل په ژبه نه پوهېږي خو په دغه سر ساز او په دې خوشحالۍ دا خو یو فن دی که نه ښادي ده خوشحالي ورکوي سکون ورکوي او بیا دغه خبره به وکړو د هغې خو پوله نشته وایي موږ ته یې جوسز را واخیستل او مینه یې را باندې وکړه بیا وایي چې که تاسو ته دلته څه مسله تاسو ته څه ایشوز وي نو موږ سره ضرور رابطه کولی شئ موږ هم تابعدار دا څه دي فن دی هسې به یو سړی لاړ شي زما غونته کې غلی ناست دي نو بس هغه غلی ناست دي خلک په ځي او راځي به د چا څه کار دی چې ورسره ودرېږي ورته تاویږي ورته اتڼ اچوي ورته ګډا کوي خو د فن زور دی چې د انسان اعضا او شاعري وایي که نه ګډا ته نو دغه د فن کمال وي چې هغه سیوا کی یو په دوه کی نو محترم اوریدونکو غږ تاسو اورېده د سونو اف ام 89.4 او 96 پروګرامو سونو سینماسکوپ او زه ستاسو کوربه شاهرو ممانو زمونږ د پروګرام پروډوسرو علي شان کاکا خیل او زه یو څو ټلیفون کالز به اخلو ګورو به چې په ټلیفون باندې موږ سره څوک دي یو څه ویل غواړي او هغې نه پس په اجازت اخلو السلام علیکم جی خجی 091-52-54-143 باندې ضرور راشي ټلیفون وکړئ چې څوک دي او نننی پروګرام حوالې سره زموږ د میلمه حوالې سره د سندرو حوالې سره ستاسو په زړه کې وي او نن موږ دا موضوع مې خوښ چې یاره ستاسو د خوښې سندرغاړې څوک دی چا سره میلاو شوي یې چېرته که نه نو په دې باندې که تاسو څه ویل غواړئ راتلل غواړئ نو ضرور راشئ موږ سره خپله مینه خپل خبره شریک کوي چې یاره او ستاسو د وړوکوالي السلام علیکم جی څوک خبرې کوي اواز مو ډېر رو راځي جی عباس خبرې کوي د پبو نه عباس خان اواز د ډېر رو راځي ستړی مشي څنګه یې جوړې بس عباس خان دا خو ستا مینه ده چې مونږ یاد کړې ته که نه ښه عباس خان دا راته ووایه استاد یې څنګه دی والد محترم دی څنګه دی ژوند دی څنګه روان دی ستا پروګرامونه ریډیو دی څنګه دی سندرغاړی دی څوک خوښ دی عباس خان د ټولو نه د خوښې سندرغاړی دی څوک دی سندرې د چا په شو کورې خیال محمد استاد او هدایت الله ګل خجی خان بس دا ګوره قیمتي سړی قیمتي خلک دی خوښ دي دواړه د کار خلک دي الله دې خیال محمد صاحب لا صحت ورکړي او الله دې هدایت الله ګل صاحب وبخي عباس خان ډېره زیاته مننه دې کومه آباد او خوشحاله راته اوسئ امین الله پامان جی الله پامان وعلیکم السلام محترم اوریدونکو کتونکو دا موږ سره د پبون عباس خان ډېره زیاته مننه یې کوو زموږ ډېر ښه اوریدونکی دی زموږ ډېر ښه ملګری دی ګورو چې بل څوک دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک خبرې کوي منور شاه ګوهر خبرې کوم ډبګری ګارډن منور شاه ګوهر صاحب ته ستړي مه شوئ دا ډبګری ګارډن چې څوک وایي زموږ ذهن ته ډاکټران او دوایانې او هسپتالونه او مریضان راشي یقینا بالکل ډاکټران مې خو زه خپله ټیلر ماسټر یم او پښتو ادب سره هم تعلق ساتم ښه جي
څنګه تاسو ښه ګره منور شاه ګوهر صاحب دا راته وایي د خوښې سندرغاړی اداکار صداکار دام څوک دی؟ زما په خیال دا سوال خو عجیبه غو نه دی، خیال محمد صاحب نه بل څوک نه جی سنگر وی بل دا د سر چې خیال محمد صاحب اخلاقي او انساني هغه سره چې کله کېنی تاسو که نه ډېر الله دې ولا صحت ورکړي، ډېر لوی شخصیت دی، ډېر لوی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه جی، خوشحاله آباد اوسئ. ډېره مننه. محترم اوریدونکو اجازت به درنه غواړو، پروګرام سنو سینماسکوپ، زه ستاسو کوربه شاهروم امان، پروډوسر زموږ علیشان کاکا خیل. بیا به انشاءالله بل پروګرام کې تاسو سره حاضرېږو د نوي میلمه سره، د نویو خبرو اترو سره. کوشش به دغه کوو چې په څه ناسه رنګ کې، په څه ناسه شکل کې ستاسو د جذباتو ترجماني د دې لارې وکړو، د سنو اف ام د لارې وکړو، ستاسو د مینې، ستاسو د سودونو، ستاسو د اورېدو جوګه وګرځو. دعا کوه، دعا به غواړم که ژوند باقي وي بیا به وشي دیدنونه. د الله په امان.